أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون من القول ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. درود شریف وای. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دادا سے چل شو توما ابن عبیرق دیرا پاسے د بنی ظفر قبیلی سره تعلق لاره د یو زغره پټه کړه د یو ګوانډي نه دغه ګوانډي نوم یې قتاده ابن نعمان او د وړو یو بوجۍ هم پټه کړه او د زغره د وړو په دې بوجۍ کې پټه کړه دننه پکې کې خوده یو یهودیو زید ابن سمین نومیده دیر اولاد شو دا توما ابن عبیرق دا غل او دا وړو او دا زغره د یهودی کرکی خدا غته دا زما امانت در سره کیده مدینه کې یو ځای اوسېده یو بل سره د امانتونو کې خودل تعلقات یو سره يهوديانو دو مسلمانان دا در سره کېده چې کله در نما وغوښته بیا به راکې ورته وایي ټیک شو خدای شان دی د چې دا بوجۍ په شا کړه او دا زغره پکې پټه کړه نه دی بوجۍ کې ورکوټې شانې سورې و شپه وه ده خو کته نه که نه او بس شاته چې دی وړو لاره جوړه کړه او رسا د یهودي کور ته لاره جوړه شو سبا له قتاده ابن نعمان ویل ما نصغره ورکه شوې ده وړه رانه چا پټ کړي دي دا بچا پټ کړي چې اندازه یې واخیستله نو د وړو دا پل کم ځای ته تللی و یهودي کور ته زید ابن سمین ته هغه یې ونیو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عدالت ته پیش کړ دې سړي غلا کړې ده یهودي وای ما غلا نه ده کړې دا خما سره مسلمان یې خو توما ابن عبیرق هغه را سره توما ابن عبیرق راوغته تا ور سره هغه وای زه خبرم نه ماسه لګیا دي ما کله یې خېدا او قسمونه ته شروع بس یهودی ته وای بظاهر پتا دلالت کوي چې ته غلی او د توما ابن عبیرق قوم را جمع شو بنی ظفر نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته موږ سره لګ مدد وکړه چې دا زمونږ سړي باندې غلا را نشي دا زمونږ د ټول خاندان بې عزتي ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قلبي اعلان هم دی ته چې توما دې بچ شي او یهودي دې پکېږي دې طبي اعلان کړی د سړي کنه په دې کې ګناه نه ځکه دا غیر اختیاري دی طبي اعلان خو د نبی علیہ السلام توما ته ځکه خو بظاهر مسلمان وکړ يهودي ته نو صحیح شو په دې کې ګناه نه دی ته هم وایي هم الله د آیتونه راولېږل یهودی پاک
او تومه متهم شه په سرقې سره چې سرقه یې کړې او نبی علیہ السلام ته هم زجر راغی چې ته داسې مه کوه د ګناهګار سړي او د خاین ملګرتیا مه کوه او دا تومه بیا وتښتېده مکې مکرمې ته لاړل ته غلاګانې شروع کړې او د یو چا کورې واهه دروازې کلکې وې پخوا خو به دیوالونه د خټو ساده ساده نه دی شروع شو به دیوال را دغه کوي دیوال کې سورې جوړوي لاندې نه چې ورننوځم او د کور نه غلا وکړم درز دیوال پې راوغورځېدی چې ته مړ شي کافر مړ شي الله بیان کوي وسرقت تومه ابن عبیرق درعا یو زغره غلا کړه وخباها عند یهودی یهودی سره پټه کېښوده په وجدت عنده دا زغره د یهودي سره پیدا شو فرماه تومه بها د یهودي ویشت تومه بها په دې سره چې د غلا د یهودي کړې ده وحلفا او قسم وکړه د تومه چنه ما سرقها د غلا نه ده کړې فسال قومه النبي صلی الله علیه وسلم وغوښته قوم د تومه د نبی علیہ السلام نه ایجاد دلانو چې د دنه دفاع وکړه او د مرګرتیا وکړه او یبری او دې بری کا فرزل د الله آیات نازل کړ ان انزلنا الیک الكتاب یقینا موږ نازل کړي دیتا ته کتاب چې قران دی بالحق په حق سره متعلق دی تر انزلنا پوری لتحکم بین الناس بما راک الله دې د پاره چې ته فیصله وکړې د خلق په منځ کې بما پاس راک الله علمک الله چې الله تا تسخود لري پی پدې پی کی اشاره دې خبرې ته کوي چې اراک الله دا سلا د ما او آیت پکې پکار دی نه دی وی آیت حذف دی چې پی ولا تکن مکی گلیل خائنین د خیانتګرو د پاره لکه تومه خصیما جګړالو خصیم مخاصمانه نو چې دای نه دی پاک دا خو د تومه بارک دی خو موږ تاسو ته پکې تعلیم دی ګورئ چې علماء او اهل علم او دیندار خلکو له دا پکار دي پلار دی یا دی ورور دی یا دی رشتہ دار دی یا دی کلیوال دی او هغه په غلط انخته دی نو دا مرګتیا باندې کې ودرېګه ور سره مکه کرت په نشي کولای کم سے کم خو ورته مو وایا تاسو په پوښي کرت په نشي کولای نو خو ورته مو وایا منګه ملایان داسې کو کنه کو پلار یا ضرورم چا سره مړې ژوندې نه منګه داسې کو مړې ژوندې ور سره نه کو داسې منګه تاسو باید ونکو کړه چې منګه تاسو داسې وکونو بیا زمونږ د دې عوام څخه برخه د دې اتکاله مدرسې دې څه پر څه پیدا وکړه قسم کې هیڅ پیدا کړی باید دې سيزونو کې منګه را نشي باید یا طالب العلم په یو کور کې یو خاندان کې هغه کور دې ته جوړ نکي چې هغه دا غلط کارونه ونکي او پلار کې نه پلار دې غلط نه و نه دی دا کار کې معاشره کې دا غلط دی او دا د دین خلاف دی هغه په آرامه پوي کې ته دې کې دینی طریقې سره ملامت د اشاره نه خو دیتا پلار به خبرو منی کوي نه قسم دې کې په انصاف او ادب او احترام سره او د الله د رضا لپاره د زړه د درد نه ورته پجاړه کی وای قسم دې چې وی مې صحیح ده موږ دا څه نه کوو موږ سره سم د قصورانی کوو ولا تکل للخائنین تمکیږي خیانتګرو د پاره خصیمه جګړالو مخاصمانه نو چې دا غینه دی پاکي اوس خو نبی علیہ السلام هم کړو کنه واستغفر الله بخنه غواړه د الله نه مما هممت بیا تا هم کړه پای باندې ان الله کان غفور الرحیم الله بخون کې مهربان دی سالدار چې هم خو ګنا نه د نبی ته امر بالاستغفار ولی کوي جوابدار حسنات الابرار سیئات المقربین پیغمبر شانو داغه هم خدای ته فخنو چې دا څه هم دیو ولا تجادل دی پامکوا دا کسان نا یختانون انفسهم چې خیانت کوي د ځانونو سره خونونها بالمعاصی لأن وبال خیانت مالهم ذک وبال د خیانت د دی علی پدی ده ان الله لا يحب یقینا الله نخخی من کان خوانا غسوک چې خیانت کوي کثیر الخیانه اسیم ای یعاقبو اسیمان دی گناهگاری الله ورسره محبت نه کوي څه معنا ده یعاقبو عذاب ور کوي دا ورسره لازم دی عذاب ورکي یو وخت کې زه درته چاپ بیولې او ما ختم ترازه ختم کړو او دې چې مثال ته شاګردان بوت تل د ناظرې والا
راځي یو لسته کسانو ختم په خوا به خلکو دلته زمونږ دی مقتدیانو ختمونه کول اوس یې نه کوي ما ته اوس څوک نه وایي چې راځه زمونږ مازدیګر کې ختم کړی شهید ګل قادر تا ته ختم وایي که ووایي نو ورسره ځئ خیر دی دا ښه خبره ده په خپل کار مصر مې کې د ملیانو دا کار دی زمونږ استاد برکت دپاره څوک ختم کوي سبق وایو دعا ورته کوئ که څه در باندې خوړل نو ښه خبره ده تمه ورته مه کوئ مدالله ته ځي ختم ته په دې مشر مې گئی خو داسې مه کوئ لکه اخوندانو به پخوا کول پنجپیریانو یوه قصه کوي یو پنجپیری و هغه یو اخوند له چل جوړ کړی وایي دا بدعتیانو ته مو داسې چل جوړ کړی او یو ته ویلي دي چې ترور په کوڅې په اخر سر کې وایي چې زمونږ مازدیګر مانځه نه وروسته ختم دی نو راشه نو چې مازدیګر مونځ وکړي یو کور ته ورځي او دروازه ورته وایي ترور ستاسو ختم دی ورته وایي نه سمه نه دی بله دروازه ورته وایي ترور ستاسو ختم دی ټوله کوڅه ټول کتل نو پنجپیریانو په بدعتیانو داسې چل کړی و او هغوی دا ختمونو له چیزي دی جماعتونو ته د ختمونو په پروګرامونو له بیا پکې ډوډۍ خوري که نه خوري پنجپیریان دا مولیان ما لیدلی دي ډېر مجلسونو کې مې لیدلی دي ختم ته د ترجمې ختم ته یو ځای کې راوغوښتې او روټۍ موږ نه ډېره وخوړه هغه ختم کې روټۍ خوړل جایز دي خو دې ختم کې وایي نه دي جایز ایصال ثواب دپاره ختم یې هغې کې روټۍ موږ هم نه خورو او نه ده جایز او نه ورته جایز وایي هغه طالبان یې په بیولي ور نو چلته کور ته ورنږدې شو هغوی ته خو پته نه وه چې چېرته ختم نه دي چا کور ته ورنږدې شو بیټک ته ورننوتو را یو راتاو شو عمر ولې وایي دې سره زموږ مړی ژوندی نشته دا ښه ده که ښه نه ده دا ښه نه ده خو خیره ناپوهه و طالبان خو نه و د ناظرې والا و موږ او تاسې خو ملیان طالبان باید دې خبرو ته ونه ګورو چې دې سره زموږ مړی ژوندی نشته که موږ سوچو که ملایان دې سیزونو کې اوس د عوامو نه ډېر مخکې دي ملایان او طالبان قسم دی داسې ده که نه ده یستخفون پټیږي تومه او قومه قوم د حیا د وجې نه من الناس د خلکونه ولا یستخفون من الله نه پټي او ولا یستخفون او نه پټي دی نشي من الله د الله نه ځکه وهو معهم د الله د دې سره دی یعلم الله پې پوهېږي ایز یبیتونا په وخت کې چې دوی پټ جوړاو یزمرونا چې پټ جوړاو ما هغه خبرې لا یردا چې د خدای نه وي خوښي من القول د وینا نه تبید د شپې مشورې کولې من عزمهم چې عزم د دوی کړی علی الحلف په قسم علی نفي سرقه په نفي د غرا ورمی الیهودی بها وشتل د یهودی بها په د غلا سره وکان الله د الله تعالی بما پاتو یعملون چې دی کوي محیط احاطه کوونکې علم د علم د وجه ها انتم خبردار تاسو یا هاولای ایس پکو خلقو خطاب د قوم د تهمت جادلتم خاصمتم تاسو به دفاع کوي ان هم د تهمه و زوی یو د مرګرنا و قریان هو په حیات دنیا په ژوند د دنیا کې پمای جادل الله انهم سوک به دفاع سوک به بچ کی د الله نه سوک به دفاع کی د الله نه انهم په بار د دې کې یوم القیامت د قیامت د عذاب بارکی استفهام انکاری دی عذابهم مشکل عذاب ورکي اما یکون سوک دغه چې سیاله په دی باندې وکیلا نگران یتولا امرهم چې نگران چې کارونه د دې و زبرهم دفاع کی د دین اله حد یا په ذالک ای سوک داسې نشته چې داسې وکي استفهام انکاری شي و من یعمل سوء سوک چې عمل د ګناو کی ذنبن د ګنا سو وردولی و یسو بی غیرو چې بل څوک په خپکای کرمی تعمال یهودی لکه تهمت یهودی ویشت په دې تهمت سره او یو یظلم نفسه یا ظلم کی په ځان باندې بیا عمل پس عمل د ذنب د ګناه سره قاصرن علی چې دا بندې په د باندې او یظلم نفسه کی اشاره ده عطف مغایرت غواړي سو یظلم نفسه جدا ده سونغه ګناه مراد د چبل څوک په خپا کې او یظلم نفسه نغه ګناه د مراد قاصرن علی چې د ذات سره تعلق بل چا سره تعلق نه ثم یستغفر الله بیا بخنو غواړي د الله نه منو د دې ګناه نه یتوب یجد الله پیدا بکی الله غفور له بخون کې دلل رحیم مهربان دی په صدا چل راخی منګلا ګناه خدای نه اوس خو مستغفر خو وایا کړه ومن یکسب اسما سوک چې کسبو کې اسما ذنبا د ګناه په انما یکسب علی نفسی یقینا جزاء د کسب دده
وبال د کسب د په نفس د لئن وبال علی زکه ضرر د دی ګنا علیها په دې نفس د ولا زر غیر ضرر نشر سوال غیر د نه بل چاته وکان الله علیمن دی الله پویا حکیمه د حکمتونو والا پی سنئی ومن یکسب خطیئه هغه څوک چې کسب دا ګورې ټولې قیدي کلی دي موجبي کلی دي هغه څوک چې کسب د خطیئه وکړي ذنبا صغیره د وړي ګناه او اسما یا ذنبا کبیره د غټي ګناه ثم يرمي به بریا بیا اولی په دې باندې بری من هو د دینا د سړي چې هغه د دې نه خبرې فقد احتمل تحمل د بار کا بهتان برمی پیوستلو د سره او اسم مبینا او یو ګناه مبینا بینا بکسبی دې ته بهتان به یو سړی پاک سړی دی او هغه یو ګناه نه کړی او وای دا دې کړی دا کنه او خپويږي چې نه د کړی او په ورو دي چې نه دې ته بهتان وای حدیث ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د مسلمان روز یادول دا نه دی جایز په غیاب صحابه ورته وی چې ګناه پکې او بیا یادې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی چې یادول نه دی جایز او چې نه پکې یادې نو دا خو بیا تا بهتان او بهتان خو د غیبت نم ډیره ګناه ده تاسو به پوښتنه کنه شي غیبت دې ته وای اصلي کې ګناه ده ته غیبانه یادې صحیح ده او بختان دې ته هغه کې دا ګناه نشته ته کې دې شی احتمال لري او د احتمالات باندې هغه ته ګناهګار کینو دې ته بختان وای بختان د غیبت نه لوی ګناه ده ولولا فضل الله عليك چری فضل الله نو پتا ہے محمد و رحمت الله نو بالعصمت چتی بچ کړي لحمد طائفتن قما قص کړي ډلې منهم د قوم د تومنه یدلو کچتا بیلاری کین القضاء بالحق د حق د فیصلینا بتلبیس مالک سی ګډوډې شندا وستو دوی پتا باندې پوښي په فیصله کې باندې ګډوډې شندا وستو وما يدلونا نبيلاری کایلان پسو مگر ځانونه د دې وما يدرون کمن شیطان تزر نشر سوال من شیء شی من زائده د استغراق د نه پیدا پار جن وبال ادلال مالیم زک وبال د بیلاری کول د دې په دې ده انزل الله والله نازل کړي علی کل کتاب بتا کتاب قران ول حکمت ما پی من الاحکام هغه چې بده کې احکام دي وعلمک پوی کړي ته ما باغ سلام تکون تعلم چې ته نه پوی دي من الاحکام والغیب د احکام نو د غیبونه غیبونه خبر کړي د غیبونه اخبار په غیب در کړي دا موږ منو کړه امرله ته یو مک معلم تکون تعلم کې ما د عموم د پاره تفسیر شاشي کې ما ومن للعموم ته ورته چې ټیک شما د عموم د پاره دا وعلمتم ما لم تعلموا تاسو پوښیږي ما په ټول هغه چې نه پوهې ده البته د عموم د پاره د بیا تاسو علم غیب کلی ثابت سره کې پیغمبر لچ ثابت جواب باندې پوښتنه ٹھیک تا د عموم د پاره دا عموم د استغراق مستفاد ده خو استغراق مکم استغراق مراد ده حقيقي کې اضافي مراد ده کړ په ټول هغه خبر استاد نبوت سره چې کومه پکار دی پاغي ټول خو دې خبر کړي ټول نه خدا مراد نه دي چې ډاکټرای نه خبر کړي ټول نو چې بیا بد دینم خبري دا چې وایي چې نبی له صاحب ټول نه خبر دیتا بیا دې بینه ده دا بیا دې بده وکانا فضل الله علیک دې فضل د الله تعالی پتا باندې بذالک و غیری په دې معاملې کې په نور خبرو کې عظیم الوی لا خیر فی کثیر من نجواهم اس خیر نشته فی کثیر په ډیرو خبرو کې من نجواهم د پټو خبرو د دوی نجوا پټو خبرو ته الناس ضمیر ناس تراجه ده پټو خبرو د دې خلکو کې ما تناجو نه پی چې پټي خبرې کوي تحدثون بیانې الا من امر بصدقه خیر نشته په پټو خبرو مگر هغه چا کې خیر دې چا امر بصدقه دا خو استثناء د ذات شو د چانه د وصف نه نجوا خو وصف دی نجوا ورته الا نجوا من امر بصدقه مگر پټي خبرې دا چا خې دي چې بل امر په صدقې سره کوي شاید ګو قاری صاحب سره پټو خبرو کې خیر نشته چې دلته مرګري ناس جو او حکیم الله ته بیل کې راځه پټه خبر سره کوم دې کې خیر نشته خیر پکې کله دې بیلې کې ورته ویل صدقه او کدي مرګرو ته دې خورز باندې دې کې بیا خیر شته صحیح شو الا من امر بصدقه او معروف یا بیل کې ورته وای چې نفل کوا او غلط کارونه مکوا مدرسې د پاره محبت ساتو منډه ورته کوا چاندې ورته کوا دې ته معروف وای عمل د بیر او اصلاح بین الناس یا ورته اراده د دو طالبان روان دي چې دا سره جوړ کو اصلاح بین الناس
دا نجوا صحیح ده او د دې نه علاوه نجوا کې خیر نشته، نور خلکو بیا شک پیدا کړي. صدقې امر ورته وکړي یا ورته معروف کې ټول راغله هغه کارونه چې ستا ذات سره تعلق ده. اصلاح بین الناس، د نورو خلکو اصلاح وکړي، د نورو خلکو د اصلاح او ذات سره تعلق ده. ومن يفعل ذلك چا چې دا کار وکړ المذکور چې ذکر شوی ابتغاء مرضات الله، طلب مرضات الله، د پاره د طلب د لټون د الله د رضا لا غیر بل څه پکې نه من امور دنیا پسو پنوتی پنون او یا سره زرد چې موږ باور کو د لراجر عظیما. ومن يشاقق الرسول وسوک چې مخالفت د رسول کوي بیما پاس کی جابي چې را تک کړي د رسول پاغي باندې د حق نه من بعد ما تبين له الهدى پس داغینا چې ښکار شوی د هدایت ظهر له الحق بالمعجزات د رسول مخالفت کوي. ويتبع او لټي طريقا لا غير سبيل المؤمنين چې غیر وی د لارې د مؤمنانو نه. طریقا نه رئیس اشاره دي ته چې غیر سبیل المؤمنین مضاف الیه دا صفت ده موصوف پټ ده چې طریقا ده اے طریقهم الذی هغه لار علی چې د مؤمنان باغی باندې دي دیننا بیا یک پر چکو پرو کی نو ولی ما تولا من بوګر زو دی هغه طرف ته تولا چې دی ګرځي نه جلو والی دې به متصرف کلی ما په تولا او چې کوم طرف ته دی وړي من الدلال بینخلی بینه و بینه د دې لار یو د پمن کې به موږ خالیواله راوړو په دنیا کې موږ به لاسنیوي نه کو پرې به دي چې په دې باطل لار رواني ونصره او ندخله داخل به کو باخرت کې جهنم تالی احترق فیا چې اوس وځي په دې کې وسات مسیر ډېر بد زیاده مرجع هي دا جهنم. امام شافعی رحمه الله فرمای 300 کرته په قران کریم ولوستو چې د اجماع دلیل پکې معلوم کم په اجماع د امت باندې د دین تکره دلیل بل معلوم نشه چې دا ښه دلیل دی. ويتبع غیر سبیل المؤمنین نولي ما تولى ونسله جهنم وساءت مصير. مسلمانانو غیر بل لا لټي د اجماع امت او د رسول مخالفت کوي. د رسول مخالفت نکول او د رسول په لار تل دي ته سنت وای او د مؤمنانو جماعت د صحابه په لار تل دي ته جماعت وای. نو موږ اهل سنت والجماعت او چې څوک د رسول په لار نه ځي او د صحابه د جماعت پسې نه ځي نو هغه په دې د دې مصداق د مخالفت د رسول مو کو د جماعت د سوای تبي غیر سبیل المؤمنین د مؤمنانو د لارې نه بغیر د بل لارې پسې لاړ. تاسې به پوه شئ نو شیعهګان ګورې دا دواړه کارونه نه کوي. د رسول مخالفت هم کوي، بد بد نسبتونه ورته کوي که نه کوي او د صحابه او د جماعت ويتبع غیر سبیل المؤمنین د صحابه او جماعت پسې هم نه ځي هغوی پسې هم خبرې کوي. نو نوله ما تولا په غلطه روان دي که نه ونصله جهنم وساءت مصیره. پرون مې خبرونو کې وکتو چې د ایران په دارالخلافت تهران کې داسې بوی خور شوی دی د ډېرو ورځو چې خلک ډېر حیرانه کړي چې دا به د څه بوی پټ بوی دی چې دا به د څه نو وجه واضحه ده چې دوی څنګه خبرې کوي څومره زناکار دي. ډېر زناکار د شیعهګانو مولین ځکه متاع او صیغه جایزه کړي او ثواب پکې ګڼي. نو ثواب کار خو مولین او بزرګان ډېر کوي که نه. دوی کې چې پیرانو که مولین دي دا ډېر زناکاري دي او دا زناکاري خدای د دې کورونو ته راوستې. ښځې هم صیغه او متاع کوي که نه دا ثواب به دوی ګټي که ښځې به هم ګټي. ښځې به هم ګټي که نه هغې هم ولاړي. شیخ صاحب رحمه الله د موریدی هغه له مونږ تللیو وویل به چې صیغه می کونی صیغه می کونی بیا به متعمی کونی چوکونو کې بخزي ولاړی و بیا به پوهېده چې دا خو سنیان دی په صیغه می غنه پوهیږي. نو بیا به ویلي حاجی صاحب زنا می کونی صفا به ویلي موقته نکاح چې ورته وایي موقته د 10 ورځو د 15 ورځو نکاح دا به کولی. او دا خمینی په کتابونو کې راغلی چې دا ډېر ثواب خبره ده. چا چې یو ځل متاع او صیغه وکړه او نکاح موقت وکړه نو د لپاره دومره اجر دی لکه امام حسین چې کربلا کې څومره اجر د شهادت وړی دی. دا د دې په کتابونو کې قسم دی ګورې ډېر مردار قوم دا بوی نو دا زنا د دې کورونو ته خدای ولې راوسته ځکه ام المؤمنین عائشه صدیقه
رضی اللہ عنها وعن ابیها وعمن آمن ببراءتها دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوبہ او پاک طیبہ اللہ تعالیٰ ورطا طیبہ ویرے دا الطیبات للطیبین دی طیبی دی پاکی بی بی تا چکم دے دا زنا نسبت کی جزا من جنس العملی کنا چی سنگا کار دے وقت مقشان جزا بدر کول کیگی خدای پاک دا دی خزو تا بدلمنی ورواڑا والا دا دی طول کورون دا زناگان واڑے جوڑی ذکر صحابہ پسی خبری کئی و دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسی دا دیر مردار خلق ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر سوال دے اعتراض دے اغدا دے ومن یشاقق الرسول دے دا فک ادغام شوے فک دا ادغام ندے شوے او بسورہ حشر کے ادغام شوے تا اجتماع پارک سنگ دے التا آیت ومن یشاق اللہ التا شوے دلتا ندے شوے داولی جواب دا دے چا الف لام دا لفظ اللہ سر لازم دے اور دلتا الف لام دا لفظ دا رسول سر لازم نہ دے الف لام دا لفظ اللہ سر لازم دے دی لزوم پا لفظ اللہ کے ثقل راوستے دے صحیح راوستے دے ثقل نو دی ثقل دا وجنہ چکم دے پاک ادغام اوکچ دے ادغام دا وجنہ ثقل ختم شی تخفیف پاکی راشی اور دلتا لفظ رسول سر الف لام لازم نہ دے نو لفظ رسول کی ثقل نشتا پکې نشتا ثقل پکې نشتا نو دلته پکې ادغام وکړه پکې ادغام د وجه نه خو پکې ادغام کې خو ثقلی هلته خفت نو دا ثقل د خفت په مقایسه کې راوستنو تناسب پکې برابر شي ان الله یقینا الله لا یغفر نبخي ان یشرک به چې شرک دی وشي د سره بس دې در شریف والله